کومو کسانو چې د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی او هغو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو دا به ورته د څومره وخته پورې میلاویږي. ځینې داسې کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او هغو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. ځینې ته یې هلته کې لیکلی وایي تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل نه یا ځینې کسان ته وایي ستاسو سکور چې دی هغه سیوا دی نو هغه وایي د خپل سکور چې دی دا به څنګه کمو. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورسوي. دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو چې دی دا لازم ورکوئ. کومو کسانو چې د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي ځکه زړو کسانو ته چې دی هم د دوباره اندراج دپاره میسج راځي د څه د وجې نه راځي هغه ګوري دي که د دې مالي حیثیت برابر دي به د دې پروګرام نه وځي او نوي کسان چې دي هغه به دې پروګرام ته چې دی هغه به رادننه کېږي. نو هر 3 کاله پس چې دی د دغه زړو کسانو چې دی دوباره اندراج کېږي. که تاسو د بېنظیر روپۍ اخلئ نو دا به تاسو ته د 3 کالو پورې چې دی دا میلاویږي. 3 کاله پس چې دی تاسو به د دې دپاره دوباره رجسټریشن کوئ. کله چې تاسو دوباره رجسټریشن وکړئ نو هلته کې به هغه ستاسو د غربت سکور ګوري. که ستاسو د غربت سکور د 32 نه به پورته شوی نو بیا به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. هلته کې نمبر ورکوي. یو کس وایي دا څه میچ نه دی چې سکور ورکوي نو دا میچ نه دی خو په دې کې تاسو له نمبر درکوي د 1 نه والا د 100 پورې. نو چې د کومو کسانو سکور د 32 نه به کمی نو هغو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي. د کومو کسانو سکور چې د 32 نه به پورته شي نو هغو ته بیا دغه د بېنظیر روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې دا روپۍ میلاویږي نو هغو ته د 3 کالو پورې به دا روپۍ میلاویږي. د 3 کالو نه وروسته چې دی هغو ته به د دوباره اندراج میسج راځي او به دوباره اندراج کوي. که وایي نه کړو نو بیا به ورته دغه روپۍ نه میلاویږي او که وایي کړو او هلته کې د هغو سکور د 32 نه به کم نو دغه روپۍ به ورته میلاویږي. خو که دغه سکور د هغو د 32 نه به پورته شو نو بیا به دې ته دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. په دې کې ځینې داسې کسان دي هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ به خپل سکور چې دی دا به څنګه کمو لکه د 32 نه زموږ سکور له پاسه دی نو موږ به دغه خپل سکور چې دی دا به کمو څنګه. نو دا سکور خو تاسو له به دې باندې درکوي چې هلته کې هغه ستاسو مالي حیثیت ته ګوري. مالي حیثیت ته ګورو نو د هغې په حساب باندې تاسو له دغه نمبر درکوي. ځینې کسان وایي موږ غریبانان یو او بیا هم زموږ سکور چې دی هغه به پورته ختلی دی. نو که تاسو غریبانان یو ستاسو سکور په پورته باندې ختلی دا د دې د وجې نه ختلی چې ستاسو آنلاین هر څه یا یو هلته کې اکاونټ موجود وي دغه شانتې تاسو د موبایل بیلنس چې دی هغه زیات استعمالوئ یا یو پاسپورټ جوړ کړئ عمرې له پکې تللی نو کم کسان چې دا شیزونه ورسره وي نو د هغو مالي حیثیت چې دی برابر وي. ځینې داسې مالداره دي چې هغو دا کارونه نه کوي لکه نه عمرې له تللی نه اکاونټ نه جیدات په نومي نه ګاډه په نومي نو د دې د وجې نه د هغو سکور چې دی هغه کمي د هغو سکور کمي نو د دې د وجې نه هغو ته روپۍ میلاویږي. نو ځینې کسان په دغه ځای کې بیا دا وایي مالدارو ته میلاویږي او غریبانو ته نه میلاویږي. نو د غریبانو ته د دې د وجې نه میلاویږي چې د هغو سکور هلته کې چې دی په پورته ختلی د هغو په ریکارډ کې د هغو سکور په پورته نو د دې د وجې نه هغو له نه ورکوي. او کم چې مالداره کس وي د هغه آنلاین څه ریکارډ نه پروت جیدادونه یې هم وي ګاډې هم وي هر سره یې خو د هغه په نوم باندې نه وي. لکه کم کس چې د دې لپاره رجسټریشن کړی د هغه په نوم باندې نه وي نو د دې د وجې نه چې دی هغه ته دغه د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. او کم چې غریب دی نو د هغه په نوم باندې ډېر شیزونه وي نو د دې د وجې نه چې دی هغه ته دغه روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو که ستاسو په نوم باندې اکاونټ وي ګاډه وي دغه شانتې که هر ګاډی دغه شانتې که ستاسو په نوم باندې جیداد وي که لږ جیداد هم ستاسو وي خو تاسو ته به دا نه میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو په نوم باندې پاسپورټ تاسو جوړ کړی دغه شان ډېر شیزونه دي چې هغه ستاسو په نوم د دې د وجې نه دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نه میلاویږي. ځینې کسان پکې دا خبره کوي موږ ته یې هلته کې لیکلي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې. نو کومو کسانو ته چې اهل نه یې لیکلی نو هغه وایي موږ به د دې دپاره څه چل کوو چې موږ د دې دپاره اهل شو لکه څنګه چې دا 32 سکور والا وایي نو تاسو به داسې چل کوئ چې د خپلې فیملۍ بل کس په راهلی د هغه شناخت کارت چې دی په هغې به رجسټریشن کوئ. کم کس چې خپلې فیملۍ رجسټریشن کړی نو د هغه کس په نوم باندې نه کېږي بل کس چې دی هغه به رجسټریشن کوي. دا شته کس چې دی کم کس ته هلته کې لیکلي چې ته د دې پروګرام دپاره اهل نه یې. ځکه ځینې کسان هغو ته اهل نه یې لیکلی نو هغوی موږ به څنګه دوباره ځان اهل کوو. نو تاسو به داسې چل کوئ چې کله تاسو ته هلته کې ولیکلو چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې نو تاسو به 2 کاله چې دی صبر کوئ. په 2 کاله کې دننه چې دی تاسو رجسټریشن نه شئ کولی. دغه 2 کاله چې دی تاسو به مکمل صبر کوئ. کله چې ستاسو 3م کال شروع کېږي نو تاسو به دوباره رجسټریشن کوئ. لکه 2 کاله به صبر وکړئ په 3م کال کې تاسو رجسټریشن وکړئ. که ستاسو هلته کې غربت سیوا شوی نو تاسو ته میلاویږي یا ستاسو دغه اکاونټونه پاسپورټونه هر سره زاړه شوي نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ میلاویږي. که دغه هر سره بیا ستاسو سره نو تاسو ته به هم دغه د بېنظیر روپۍ چې دي دا به بیا تاسو ته نه میلاویږي. نو کومو کسان دا تپوس کوي چې د غربت سکور نو د غربت سکور چې دی هغه دغه شان نه کمیږي هغه ستاسو هلته کې غربت ته ګوري. که ستاسو غربت کمي نو بیا به تاسو ته چې دی روپۍ به میلاویږي. که د غربت سکور په پورته نو بیا دغه روپۍ تاسو ته نشي میلاویدلی. بل که تاسو نااهله لیکي نو تاسو به 2 کاله پس چې دی رجسټریشن
رجسټریشن وکوي. کوم کسان ته چې د بېنظیر روپۍ ملاویږي نو هغو ته چې دی 3 کاله به دغه روپۍ ملاویږي او 3 کاله پس چې دی پس په هغه دوباره رجسټریشن کوي نو که بیا ستاسو د غربت سکور چې دی هغه په ښکته نو ملاویږي به که د غربت سکور په پورته ختلی نو بیا به دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه ملاویږي.